بسم الله الرحمن الرحیم کتاب البیوع خجی تروسه پوری کتاب الصلاة کتاب النکاح بیانو باقی که عام طور د حقوق الله بیان وشو عباداتو او اس معاملات بیانی حقوق العباد او بے نکاح کی اخیر کی کتاب الوقف بیانو هغه سره مناسبت داري چې وقف کیم مفتابه رای په بنا باندې د واقف ملک ځای لکېږي او بای کیم د بای ملک ځای لکېږي د مبیع مالک مشتری جوړیږي صاحب د هدایي فرمای کتاب البیوع لفظ جمع راوړی دی لفظ د بیع جمع راوړی بیوع په دې معنی اعتراض کیږي چې بیع دا خو مصدر د جنس دی او داغه په باره کې موږ د نحو په کتابونو کې ویلي دي المصدر لا يذكر ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع مصدر نه جمع کی نه مذکر کیږي نه مؤنث کیږي نه تسنیه کیږي نه جمع کیږي نه بدل ته جمع ولې جوړه شول بيو جواب دادی مولوی صاحب د هدايي بيو جمع راوړل اشاره وکړه دیتا چې د بیع ګڼ اقسام دي لکه مخکې درس کې موږ بیان کړه په اعتبار د حکم سره په اعتبار د کیفیت سمانو سره د سمن د کیفیت سره په اعتبار د مبيع سره مختلف اقسام د بیع موږ ذکر کړیو نو بيو جمع راوړل اشاره وکړه چې اقسام د بیع زید دي به بیع ادم مخکې موږ درس کې ویلو ازدادونه دا بیع د پارم استعماليږي شرع د پارم بیع معنا د ملک ندی څوزي دا غیر پارم استعماليږي کله څه مالک جوړیږي شرع دا غیر پارم خو به عرف کې لفظ د بیع د ملک نه چې د څوزي غیر پر استعماليږي يقو غالبا على اخراج المبيع عن الملك قصدا د پارا او پاتې شول شرع نو يطلق غالبا على اخراج الثمن عن الملك قصدا چې اخراج د سامانو بری د ملک نه قصدن کی غیر پاره به شرع لفظ استعماليږي تعریف د بیع مخکې درس کې شوی او به موري لغت کې مبادله المال بالمال تویل کیږي او په اصطلاح کې مبادله المال بالمال بالتراضي کفایه کې ولدغه تعریف کړي لاندې ذکر کړي عائشه کې البيع مبادله المال بالمال بالتراضي تبادله د مال په مال سره بوي او دواړه په کې راضي وي څه اکرام مکرا په کې نه وي باقي نور کوم شرایط حاشیه کې ذکر دي نو هغه نزيت منګه مخکې درس کې ذکر کړی دی کاغه د انعقاد په اعتبار سره او کاغه د نفاس په اعتبار سره او کاغه د صحت په اعتبار سره او کو د لزوم په اعتبار سره ټول تیر شوی دي حکم د بیع داده چې مشتری مالک د مبيع جوړیږي او د بای د ملک نه مبيع وزي او چې کله مشتری سمن معنی قبضه بای ته ورکې نو د مشتری د ملک نه سمن وزي او بای مالک جوړ شي دا به یې صحیح حکم دی مخکې راځي جنور قصې شوی دي قال قدري مولا فرمای البيع ينعقد بالايجاب والقبول اذا كان بلفظي الماضي مليسبه دلته د بیع د انعقاد د قراراته ارکان بیانې د دې مخکې درس کې بیان شوی دی انه ارکان د بیع یعنی په چا باندې چې بیع منعقد کیږي هغه ایجاب او قبول لې ځکه بیع عقد دی او هر عقد کې عاقدین ضروری نه یو عاقد بم کلام کوي بل بم کوي واغه ته ایجاب وي د بلغه ته قبول انعقاد چاته ویل کیږي تعلق کلام احد العاقدين بالاخر د عاقدینو کې د یو کلام متعلق دل د بل سره د انعقاد ویل کیږي او موږ دا خبر وکړه چې عقد کې هو متعاقدین پکاري نو د یو کلام به ایجاب وي د بل به قبول وي ایجاب د چا کلام چې اول وي کاغه بای وي او کاغه مشتری وي دا ایجاب دی او د چا کلام چې رستوي هغه ته به قبول ویل کیږي د مخکې درس کې ویل شوی نو صاحب د قدرت فرمای بیا په ایجاب او قبول باندې منعقد کیږي به ایجاب د پارم صيغه پکار د قبول د پارم نو فرمای دا به علی چې کله دواړه د ماضی په صيغه وي یعنی ایجابم په صيغه د ماضی وی لکه بیتو او دا چې بای اول وي او قبول بم
د ماضی په صيغه وی لکه جواب کې وته مشتری وای اشتریتو یا مشتری اول وای اشتریتو ایجاب بشي او بایو ترست وی بیتو ادواله به د ماضی صيغه وی فرمای البیع ینقدو بیع چې دا منعقد کیږي بال ایجاب والقبول په ایجاب او په قبول باندې اذا کان بلفظی الماضی دا ال چې کله دا ایجاب او قبول دواړه د ماضی په الفاظو باندې وی مثال یو ذکر کړي مثلو یقولا هغه دا چې وی کې یو مثلا بای وی احدهما بای بکی وی بیتو والاخر مشتری وی اشتریتو اوس سوال دا دی چې بیع د پاره نمازی صيغه ول استعماليږي بهرحال دا اعتراض شو چې د بیع د پاره د ماضی ولا صيغه څنګه استعماليږي د لپاره خود حال صيغه پکار ده ځکه بیع انشاء ده یو غیر موجود شی موجوده ولدي نه د لپاره صيغه پکار ده چې د انشاء ولوي حالي صيغه وي ونرسد له اعتراض من اعتراض ده دي چې بیع د پاره صيغه د ماضی د سین دي ځکه ماضی د خبر د پاره صيغه د ماضی د خبر د پاره استعماليږي او بیع چې دا انشاء ده یو شی نه دی موجود بیع او تی موجوده نو بیع انشاء ده د پر صيغه د انشاء پکار وي نه صيغه د ماضی ځکه صيغه د ماضی خو خبر وي نو ولی د بیع د پر صيغه د ماضی استعماليږي صيغه د خبر استعماليږي دا اعتراض ده صاحب د هدايه جواب کوي وی لأن البيع انشاء تصرف وجداد چې بیع دا یو تصرف شرعي دی انشاء د تصرف شرعي دی انشاء ولیدا منګ وختي ویل چې انشاء ویل کیږي یو شی چې نه موجود دی موجوده دا انشاء ده نو بیم نه موجود منګ موجوده او ان تصرف شرعي ولیدا نو هغه کدلته د بیع شرعي بیان شروع دی لنډه دا چې بیع دا انشاء د تصرف شرعي ده یو او انشاء د تصرف شرعي ده په شرع باندې معلومیږي او شرع ویلي چې د لپاره به صيغه د ماضي استعماليږي ځکه صيغه د ماضي په شریعت کې د حال لپاره ځای په استعماليږي زما خپل پوهه نه شولې به توقع دی سوال باندې خو رسیدلی وی چې بیع انشاء د لپاره صيغه د ماضي او د خبر ول استعماليږي نو جواب دا دی چې بیع دا انشاء د تصرف شرعي دی تصرف شرعي انشاء کوي او تصرف شرعي چې د بشریت موقوف وي د دې پیجندل بشریت موقوف وي او شریعت وی چې بس د ماضي په صيغو باندې دی بیع منعقد شي ځکه شریعت کې د خبر ولا صيغه د ماضي ولا صيغه د کله انشاء د پر استعماليږي نو چې کله د تصرف شرعي هغه پیجندل په شریعت موقوف او شریعت وی چې د ماضی په صيغه منعقد کړي شي نو بس ټیک د ماضی په صيغه به منعقد کیږي ځکه دام تصرف شرعي دی نو وی لئن البيع انشاء تصرف بیع چې دا انشاء د تصرف شرعي والانشاء يعرف بالشرع او انشاء د تصرف شرعي دا په شرع پیجندل کیږي نو بس خپل شریعت موږ د ویلي صيغه د ماضی استعمالوي بس استعمالوي پکې والموضوع للاخبار نو دام کوم اعتراض جوړ کو نو جواب جوړیږي اعتراض دا چې بهر حال صيغه د ماضی خو خبر ده کنه نو جواب کوي والموضوع هغه صيغه چې وځي شوی د پاره د خبر د ماضی صيغه یادي قد استعمل فيه کله د استعمالول شي فيه په انشاء کې نو دلته په انشاء کې استعمال شي فینعقدون بیع منعقد شي به په خبر په صيغه ماضی په صيغه باندې ولا ينقد بلفظين احدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح بل مسألة بیانې راته ولی سب بیع شدا دا بداسې په دوو الفاظو نه منعقد کیږي چې هغه کې یو صيغه د مستقبل صيغه وي لکه نکاح کې دا جایز و او مستقبل صيغه نه مراد د امر صيغه ده مسله دا شوله چې بیع په داسې دوو صيغو نه منعقد کیږي چې هغه کې یو صيغه د ماضي وي او بل پکې د امر وي او نکاح په داسې دوو صيغو منعقد کیږي چې هغه کې یو صيغه د مستقبل یعنی د امر وي او بل د ماضي وي هلته جایز ده دلته نه ده صاحب د هدايه وي د دې هلته فرق نکاح کې تیر شوی نو وی ولا ينقدو
نه منعقد کیږي بیا بلفظین په دوه الفاظ باندې داسې دوه الفاظ احدهما لفظ المستقبل چې باغی کې یو لفظ د مستقبل یعنی د امر صيغوي او بل پکې د ماضی وي بخلاف النکاح نکاح کی جایز ده چې یو پکې د مستقبل صيغوي او بل د ماضی وي وقد مر الفرق هناك صاحب دی وی د دې فرق هلته تیر شوی دی تاسو لکبر وګورئ حاصل د فرق داو چې موږ ویلیو په بیه کې وکالت ټیک نه دی صحیح خبره مې پوره ونه کړله داسې وایي موږ دا ویلیو چې په بیه کې څوک وکیل جوړ کړي وکالت ټیک دی که خبره مې مخکې نه ورانه وکړله مسله دا ده چې په بیه کې د څوک وکیل جوړ کو ماله دا کتاب خرڅ کا یا ماله کتاب والا نو د حقوق رجعه هم وکیل ته کیږي یعنی هغه وکیل عقید حسابیږي او په نکاح کې چې د څوک وکیل جوړ کو ماله نکاح وکا نو په د حقوق رجعه به باغی کې وکیل ته نه کیږي نو په نکاح کې وکیل چې خالص معبر وي او په بیه کې وکیل چې هغه عین عقید وي دا یو قاعده شوله ذهن کې کېنوي اوس راشي چې کله په بیه کې وکیل دا باقاعده عقید وي او په نکاح کې وکیل دا تش معبر وي صرف تعبیر کوي لکه روسپیکل چی نو اوس که چېرې موږ د په بیه کې اوله صیغه د امر استعمال کو لکه سړی وایي بیعني او بل ورته جواب کې وایي چې سیده رضیتو زه پې راضي یم نو دا وکالت شو گویا مشتری بایی ته وایي بیعني ته زما وکیل شه او دا ستا مثلا کتاب دی په ما یې را خرڅ کا دې صورت کې به بایی وکیل شي د مشتری د طرفه دې ته ویل کېږي وکیل بالشرع او بیا به د خپل طرفه بایی خپل طرفه به بایی هم جوړیږي نو بایی هم دی ورسره مشتریم دی بایی خو ځکه دی چې خپل مال خرڅوي مشتری ولې دی ځکه د مشتری وکیل دی موږ ویلي په بیه کې وکیل چې د عقید وي نو بایی هم شو او د بل حیثیت نه مشتریم شو مشتری د طرف په وکیل دی نو عقید نو یو کس عقید جوړ شو یو کس بایی او مشتری جوړ شو موږ شرایطو کې ویلي که ستاسو ذهن کې تیر درس کې دا خبر هم کړې وه چې یو کس عقید نه جوړېږي کم از کم دوه کسان ورله ضروري چې یو به ایجاب کوي بل به قبول کوي پاتې شوله نکاح نو که یو سړي بل ته ویل مال نکاح یو جنۍ یو سړي ته ویل چې زما نکاح ځان سره وکړه مثلا صورت یې جوړ کړئ یو جنۍ سړي ته ویل زه وی جنۍ زما نکاح د ځان سره وکړه نو بس جواب کې ورته سړي ویل قبلتو دلته نکاح کېږي وجه څه ده د ښځې دا خاوند دا وکیل جوړ کو او موږ ویلي نکاح کې وکیل تش معبري نو چې کله دې سړي قبلتو ویل نو ځان د طرفه نکاح کوونکی دی ناکح شو او د ښځې د طرفه وکیل دی نو منکوحه شوله نو یو کس دواړه کارونه یو کس ونه کړل ځکه چې په نکاح کې وکیل چې تش معبري گویا ټوله لوبه ښځه کوي دا خو تش وکیل دی نو حقوق ورجه ښځې ته کېږي نو د حقوقو اعتبار سره که موږ وګورو نو سړي ته د ناکح په اعتبار سره د حقوق رجع کیږي او ښځې ته د منکوحي په اعتبار سره د حقوق رجع کیږي پاتې شولو سړی هغه بس تش وکیلو نو بیا چې کله سړي دا کلام وکړو قبلتو دغه قبلتو ایجاب او قبول دواړو را متضمنو هغې کې ایجاب هم رالی قبول هم رالی او پاتې شونه بیه نو بیه کې موږ ویلو چې وکیل چې دا باقاعده عقید وي د حقوق رجع ورته کیږي نو که مشتری مثلا بایی وکیل جوړ کی او بیا بایی بیه کوي نو بایی هم وي او ورسره مشتری به هم وي ځکه دا عقد دی د مشتری د طرفه باقاعده وکیل دی نو عقد دی داسې نشي کېدلی نو وایي وقد مر الفرق هناك بهرحال مخکې راځئ وقوله رضيت بكذا او اعطيتك بكذا او خذه بكذا هذه مسئله نه مخکې یو مسله ذکر کوو هغه دا چې حضرت لیکلي فقه البیوع کې چې دا کومه قصه موږ وکړله چې د بیې دپاره ایجاب او د بیې کې د ایجاب او قبول لپاره د ماضي صیغې ضروري دي دا اصل کې د عربۍ خبرې دي اوس که نورې کومې ژبې دي اردو ده پښتو ده یا داسې به ووایو انګریزي ده په هغې کې
حال د پاره صيغه شته نو دا نه د ضروري چې خامخا دي صيغه د ماضي وي دا خبرې چې کوم دیو کوي دا اصل کې د عربی دي بلکې ازمن نور فقهاو ذکر کړي کچري د حال مستقبل صيغه ویږي کې څه قرینه د حال د معنی د لپاره موجوده وي نه به په عربی کې هم مستقبل صيغه سره هغه به کېدل شي مخکې راځي وقولوا رضيت بكذا او اعطيتك بكذا او خذه بكذا في معنى قوله بيت واشتريت ولې سب دې عبارت کې صاحب د هدايت دی خبرې ته اشاره کوي چې صرف بيت او اشتريت باندې ایجاب او قبول منحصر نه دي نور الفاظ سره منګه هغه بيع او شراء کولې شو لکه رضيت شو دغه شان اعطيتك شو دغه شان خذه بكذا وغيره شو مثلا یو سړی بل ته وی بیعت منک پتا مې دا کتاب در خرڅ کو او ته جواب کې وی رضیت او یو ته په جواب کې وی اعطیت الثمن بس ثمن مې درکړ ټیک شو همدغه شان مشتری وی اشتریت منک تانه اخلمه دا کتاب مثلا په 1,000 روپۍ باندې بای او ته جواب کې وی رضیت او یو ته وی اعطیت المبيع مبيع مې درکړل همدغه شان مثلا مشتری وی اشتریت منک هذا بكذا کتاب می در نواخستلو په 1,000 روپۍ فقال بای ورته جواب کوي خذ هو بس وایل یعنی بیت بذالک معنا دا بدی می در خرڅ کو وسی درواله نو دا فخذ د امر صيغه ده خذلته اقتضاء النص سره یو جمله پټه ده فخذ معنا دا بیت بذالک په دغه پیسو می در خرڅ کړو دا مبیا بس وسی اوچا تکوایل قبضه پیوکا نو وی وقولو دا قول د یو سړي چې وی رضیت بکذا په دومره پیسو زه راضي ما آیا اعطیتک بکذا په دومره پیسو مې مبیا درکړی یا دومره پیسې در کومه او خذه بکذا فی معنی قولی بیت و اشتریت دام په معنی د دې قول دام په معنی د بیت و اشتریت معنی دي څوی فی معنی قوله دا په معنی د قول سړي دی چې وی بیت و اشتریت لانه يؤدي معناه وجدادا چې دغه مذکوري جملې رضیت اعطیتک بکذا خذه دا ټول ادا کوي معنی د بیت او د اشتریت والا مخکې راځي جی لانه ځکه دغه اعطیت او خذه بکذا او بل شو رضیت پر هل دغه معنی صحیح جوړیږي لانه دغه مذکور جملې لکه رضیت اعطیتک او خذه دا یؤدي ادا کوي معنی د مخکینو جملو د بیت او د اشتریت والا والمعنى هو المعتبر صاحب د هدايه وي معتبر خو معنوي العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني دا دویمه ماده عقود کې اعتبار معنی ولري وي والمعنى هو المعتبر في هذه العقود معنی معتبر بدی عقود بيع شراء وغيرها کې ولهذا ينقض بالتعاطي دغه وجه د چې بیا منعقد کیږي په تعاطي سره هم تعاطي مخکې درس کې موږ بیان کړو هغه دا چې بای او مشتری دواړه کلام ونه کی یا بای ونه کی مشتری وکي یا مشتری وکي بای ونه کی درې وړ صورتونه د تعاطي دي چې دواړه کلام ونه کی دغه مثال لکه د یو مبيع ریټ معلوم وي مثلا دکان کې نسوار پراته دي 100 روپۍ معنی ګټي دا نو مشتری پیسې کې دي 100 روپۍ او ګټي نسوار روالي بای ګوري سم نه وي وتا پس دې ته ویل کېږي تعاطي من الجانبین او کله د بای د طرفه تعاطي وي مشتری وي 100 روپۍ را ک بای وته څونه وي بس ولوري کی او کله د مشتری د طرفه تعاطي وي بای وي 100 روپۍ در کومه مشتری بس روپۍ کی دي ورته مبيع تروالي څونه وي نو چونکه معنی مقصود دی الفاظ نه دي د وجه صاحب د هدايه وي بیا منعقد کیږي په تعاطي سره به تعاطي په نفیس اشیاء کې بیا تعاطي صحیح ده تعاطي او په خصیصو کې صحیح ده صحیح رائے ده نو وي مخکې عبارت سره ولهذا دغه وجه ده ينقض بیا منعقد کیږي په تعاطي په تعاطي سره فی النفیس فنفیس اشیاء کې والخصیص او بخصیصو کې مس نفیس چاته وي نفیس هغه شاو ته ویل کېږي چې سمنې زیات وي لکه غلام دی وینځه ده او خصیص هغه شاو ته ویل کېږي چې سمنې کم وي انو چا پکې دا بیان هم کړی دی چې نفیس هغه شاو ته ویل کېږي چې 10 درهم قیمتي
او خصیص چې د دې نه قیمت کم وي. هو الصحیح عمده صحیح ده چې دواړو کې صحیح کیږي. په دې کې احتراز راغلی، په دې هو صحیح سره احتراز وکړو د امام کرخی رحم الله د قول نه. هغه وایي نفیس کې صحیح کیږي خو خصیص کې نفیس کې نه صحیح کیږي اطاعتي لتحقق المرادات. نو بس په دواړو کې ځکه صحیح کیږي چې رضا د بایع او د مشتری دا پکې متحققه شوله اگر که نفیس وي. بیع بالطاعتي سره یو متعلق بیع د هغې ته ویلی کېږي بیع الاستجرار. خپله معنی د جاري بیع. د دې طریقه کار دا دی، تاسو ته پته ده چې خلک دکان خاصې څوک دکاندار وي نو هغه سره داسې خبره وکړي چې زموږ د کور نه به کسان راځي او تا نه به مبیه وړي، مثلا تا نه به چینی وړي، تا نه به کلول وړي، تا نه به دال وړي، وریجې به وړي، غوړي به وړي او بیا د میاشت په اخره کې به حساب کو به روپۍ در کومه. یوه طریقې دا ده. او یو طریقه دا ده چې بس میاشت په شروع کې پیسې ورکړي او بیا تی کور نه څوک راځي او سامانونه تې وړي، بیا به میاشت په اخره کې حساب کوي. که زه ته مبیې ورکړي پیسې تې والي او که څه پیسې پاتې بس هغې کې ته نوره مبیې راوچته کړي. دا دواړه طریقې کېږي. د بیع الاستجرار دغه دوه صورتونه دي، یو چې شروع کې سمن ورکړي پیسې ورکړي او یو دا چې اخره کې پیسې ورکړي. بیا د هر یو درې صورتونه دي. که پیسې اخره کې ورکړي د هغې درې صورتونه. هغې کې اول صورت دا دی چې د مبیعي قیمت معلوم وي مارکیټ والا، بلکې داسې وایي. اول صورت پکې دا دی چې دا مشتری دکان له ورځي اول ریټ د مبیعي معلوموي بیا یې ترې اوچتوي. بس هغې ځان سره لیکي دومره روپۍ مې پې پورې شوې. نو څوک چې د بیع طاعتي قایل دي نو بس هغه دې ته جایز وي، ځکه دې کې څه خبره نشته دی. دویم صورت دا دی بلکې بیع بالطاعتي پرېږده، دا خبره دا خو بیخي قولا بیع وشوله، ریټ معلوم کړي دا په څو ده په دې ده بس تې اوچتې کړي. دویم صورت پکې دا دی چې مشتری کم گاهک چې دی دا د دکاندار نه تپوس نه کوي چې مبیعه په څو معنی ده. البته د مبیعې د مارکیټ والا ریټ معلومي، مثلا کیلو چینی په څو د مارکیټ والا ریټ معلوم دی، دال په څو دی، وریجې په څو دی. نو دلته تپوس گاهک یا مشتری ونه کې په څو دی، خو ډایرکټ کیلو غنم کیلو چینی راوچته کی، دال راوچت کی. نو څوک چې د طاعتي قایل دی هغه دې ته جایز وي. دا دویم صورت شو. او دریم صورت دا دی چې نه د مبیعې ریټ معلوم کی او نه د مارکیټ والا ریټ معلومي د مبیعې، بس مبیعه راوچته کی او بیا د میاشت په اخره کې حساب کوي. با دکاندار ورته پیسې لګوي چې دا په دومره روپۍ در پسې حساب شوی دا دومره. نو حضرت لیکي چې درې واړه صورتونه جایز دي. اول دوه خاص هم جایز دي او دا دریم چې دی دا ځکه جایز دی چې دلته مفضي للمنازعه نه جوړېږي، لانجتې نه جوړېږي، بس ټیک ده جایز دی. او په دې کې دویم صورت دا دی چې هغې کې سمن اول نه ورکړي، هغه دکاندار ته پیسې ورکړي، دا پیسې شولې په دې کې باندې منګه روزانه په حساب سره یافته کې بس تا نه مبیعه اوچته او سامان به درنه وړو. نو هغې هم بیا درې وړه صورتونه دي. اول صورت دا چې باقاعده ورسره د مبیعې ریټ معلوم کی، او دویم صورت دا چې ریټ ورسره معلوم نه کی خو مارکیټ والا ریټ د مبیعې معلوم وي. دا دواړه خو بهرحال جایز دی. او دریم صورت دا چې نه ورسره ریټ معلوم کی نه د مارکیټ والا ریټ معلوم وي، البته دومره ده چې لانجه نه جوړېږي. نو دا د سمن چې اول نه ورکوي د دې کوم درې صورتونه د دې ته هم جایز ویلي، یعنې شپږ واړه صورتونه جایز دي. لنډه دا ده په اسانه ویلی شو چې بیع الاستجرار چې ده دا جایز ده.